بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله على نواله والصلاة على رسوله محمد وآله. وليس يبدأ متن دیکھا چې متن دې نو شروع کم باسونه دی په مرلکو خیر د کتاب خبرې نه نشته سبا ځان ساري خپل کتاب راوړی ښه دې مرقات د شرطاجي په اخیره کې لګلي رؤوس ثمانیه چاویلی اخیری تک دی باسونه دي معنا اته سرونه یعنی اته اهم باسونه هغه ته باسونه کې تعریف وې دی علم کې شروع کې داغه تعریف په پیژني او دویم نمبر غرض دی او دریم نمبر غایه ده نو چا د دوړ یو ذکرې دی غرض او غایه ورته ویل کی نو وتی جوړیږي به تعریف به پیژنې ځکه وي چې تعریف ونه پیژنې نو طلب د موجود مطلق لازميږي او غرض او غایه به پیژنې اگر غرض او غایه نه پیژنې نو سړی هغه مقصد چې به فوت شي او دریم نمبر موضوع دا موضوع به پیژنې دغه د علوم ترمنځ چې امتیاز راځي او علم د بل علم نه جدا کیږي نو په موضوع سره جدا کیږي او څلورم نمبر د علم حکم به پیژنې شرعاً بدی معنی څه حکم مرتب کیږي فرض دی واجب دی فرض کفایي دی کنه حرام دی او پنځم نمبر تدوین دی علم په پیژنې کله مدون شوی دی اگر دې نه دغه مرتبه ملاويږي معلومیږي او وم نمبر مصنف حالات نو غرض او غایه کچا بیل ذکر کړي نو اته دي جوړيږي او یو ځکه نو دي جوړيږي اول نمبر تعریف چاته ویل کی ما یبین به حقیقت الشیء تعریف ویل کی هغه چاته چې باغې معنی ما یبین به هغه چاته ویل کی چې بیانې کی باغې سره حقیقت الشیء مجهول څه غسه یبین یو شی حقیقت په بیانې کې ته تعریف ویل کې حیوان ناطق سره د انسان حقیقت بیانې کی نه حیوان ناطق تعریف شلو او دامو ویل چې تعریف والے به جندل پکار دي دا نفس د دې هر لفظ تعریف کو واپس راځو به اصول فقه دا او وانه بیان ہوگا اور بس دوه نمبر غرض او غایه چاته ویل کی ما يصدر الفعل عن الفاعل لاجله غرض ویل کیږي چې فعل صادریږي د فاعل نه د چا د پاره دغه د غرض د چا د پاره چې د فاعل نه فعل صادریږي هغه د غرض ویل کیږي اګه وسړی او اره ور سره د لرګي کټ کوي او لرګي کټ شنو غرض یې سره اند لرګي کټ کولو کنه یا کټ جوړول غواړي نو چې کله کټ تیار شي او سړی راشي چار پاره جوړي ابکینی کټ مانی یا په کیسم دې دغه غرض ده نو د فاعل مختار نه چې کوم فعل د سره لپاره صادریږي دغه څه ته ویل کیږي غرض او به ور پسې موضوع ده موضوع چاته ویل کی ما یبحث فيه عن عوارضه الذاتيه هغه چاته د چا د عوارض ذاتیو نشه په علم کې بحث کیږي هغه چاته ویل کیږي د چا د عوارض ذاتیو نشه په علم کې بحث کیږي لکه کلمه او کلام دا د نحو موضوع ده ولی د دې د عوارض ذاتیو نه په علم نحو کې بحث کیږي عوارض ذاتیه او غریبه مونږ تازه مرقات کې ویلي کې څوک به شریکو یا د علم طب د باره موضوع بدني انسان دی ځکه د بدني انسان د عوارض ذاتیو نه په علم طب کې بحث کیږي به اور بسې غرض او غایه مشوره کنه موضوع مشوره او به حکم ویل کېږي اثر مرتبه ته په یو شی باندې چې کوم اثر مرتب کیږي هغه د حکم ویل کې مثال وبدي هغه کې بل فرض ګندګي او غرزیدل نو بده اثر مرتب کیږي اثر بدا مرتب کیږي دا اوس بل مازه شولې خلم ده کنه یو سړی دی مونږ کې خبرې وکړلې په دې باندې اثر مرتب شو چې مونږه مات شو دې ته ویل کې اثر او به مرتبه خو تاسو به جن دی ویل مرتبه ضروري ده ویل وکړه مرتبه او به ورپسې تدوین ویل کېږي منتشر اجزا را یوځای کول منتشر اجزا مرکب کول دي د تدوین ویل کېږي مدون چې هغه کستوي کوم چې منتشر مسائل وی وغیرہ یو ځکه یو کتاب دی جوړ کی
او مصنف خطا سوسم پیژنې. بهرحال اوس راځي د اصول فقه تعریف سره. اصول فقه تعریف کو چا نور ویلې یا توضیح کې لګي نو د دوه قسمه تعریف کیږي اصول فقه، بلکې هر علم چې داغي نوم مرکب اضافي داغي په دوه قسمه تعریف کیږي. هر علم چې داغي نوم مرکب اضافي دوه قسمه تعریف به کیږي. یو ته ویل کیږي تعریف اضافي، ای کې به مضاف بیل تعریف کې د مضاف الیه به بیل تعریف کې، او یو ته ویل کیږي تعریف لقبي چې د مضاف الیه چې د چاره پارا عالم د په شریک ولا تعریف وږي. مضاف الیه ته ونه ګوري اجزا وته، بلکې لقب ته ولول د لقب تعریف وږي. نو اصول فقه کې مضاف اول تعریف اضافي کو مضاف یعنی اصول دا جمع د اصل دا، او اصل تاسو کې توضیح کی چاویلی تازه دغه ځکه خلک ټول لګي دي. دا تقریبا بنځو مانو باندې راځي. اوله معنی ما یبتنی علیه غیره، هغه چاته ویل کیږي چې هغه معنی غیر بناوي هغه ته اصل وایي. لکه دیوال چې د دې معنی شت بنا د دیوال اصل دی، دیوال لاندې حصہ معنی د دیوال بر حصہ بنا د توضیح کړي دا اصل دی. بهرحال چا معنی چې بل شی بنا هغه ته ویل کیږي اصل. اول ته مصنف د توضیح چې کوم د اصل دقه تعریف کړي ما یبتنی علیه غیره. امام رازی ول تعریف کړي محتاج الیه سره به باغی من اعتراضونه کړي. اگر که شارح ته جوابونه کړي علامه تبزانی خو کمزوري جوابونه دي. هغه تعریف کړي په ما یحتاج الیه سره چې اصل چاته ویل کیږي چې هغه دبل محتاج وي. اعتراض پیدا لري چې د تعریف کې اعتراض نشته لري، معنی دخول د غیر نه دی. ولی محتاج الیه چې هغه پنځه شي نه دي. علت فاعلی محتاج الیه ده، ماده محتاج الیه ده، علت سوری محتاج الیه ده، علت غیب محتاج الیه ده، او د ارباب صنایع چې کوم آلات وي هم محتاج الیه دي. حالانکه اصل چې اصل هغه سره به سره بیا ته ویل کیږي علت مادی ته. خبرې ته دي کنه توضیح کی دي. صرف علت مادی ته اصل ویل کیږي. نو معرب په صادق نه راځي او تعریف په صادق راځي. معنی د غیر نه نشو، غیر پکې ردن نشو کنه. معرب چې اصل په صادق نه راځي، اصل په یو راځي. سره د دینه معرف چې تعریف یعنی محتاج الیه ټول دي. بهرحال نو کله ما یبتنی علی غیره تم اصل وای. اصل راجح تم ویل کیږي، راجح ته کافیه کې کنه د فاعل په قواعدو کې والاصل ایلی الفعل. اصل په فاعل کې دا چې دا به فعل سره نږدې معنی په باقی معمولات د فعل معنی به دا مقدم وي. کافیه کې کنه جامع کې نو اصل معنی د الراجح. دریم کله اصل په معنی د قاعده امراضی، او کله اصل نو اول نمبر کم یو ما یبتنی علی غیره، او به دویم نمبر اصل راجح ته وي، او دریم قاعده ته ویل کی. او کله استصحاب الحال ته مثل ویل کی. استصحاب الحال پیژنې حال د ماضی سره په حکم کې مرګره کول. دا و پرون پاک وی نن بم پاکین دې ته ویل کی استصحاب الحال. نن کوم حکم ولګو دا مثل کې د ماضی والا ولګو نو حالم حکم کې رچا سمرګره کوم ماضی سره ابقاء ما كان على ما كان جوړته ان شاء الله نور قیاس شی وي کې برابر پیدا راشي. برحال حاصل بډېر مانو باندې راځي. او به ور بس فقره اصول فقه. فقه تعریف سره هو العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه. دا ټول ته یاد دي، بلکې د فقه تعریف توضیح کی درې تعریف کړی دي. یو امدا کړی دی او یو تعریف د امام سم ناول نقل کړي معرفت الحلال والحرام. دغه ده کنه معرفت النفس ما لها وما عليها. عملاً قید په کې چا زیات کړي کنه معرفت النفس ما لها وما عليها. به ما لها وما عليها کې قصې دي. منګه پرون تقریبا دا قصې ختمې کړې دي. خاجي اوس تعریف لقبی به څنګه د اصول فقه تعریف. د اصول فقه تعریف لقبی دا ده، دا علم ته ویل کی، دا د هغه قواعد علم ته ویل کیږي چې په قواعد سره معرفت د احکام کیږي د ادلهونه. دا
اصول فقه تعریف لقبی دا نوم دې د هغه قواعد په کوم قواعد سره چې د فقه احکام زده کیږي یعنی استنباط په طریقه د استنباط ور سره زده کیږي به د اصول فقه غرض او غایه سره نو غرض او غایه د اصول فقه دا ده چې من قواعد زده کو باغه باندې احکام رو باسو په الفاظ دیگر من د استنباط طریقې زده کو دا غرض او غایه د اصول فقه ده به اور پس موضوع د اصول فقه کې ان شاء الله تعالی څوک رسیدلی به که څوک نه نو توضیح کې به وي کوم موضوع کې دومره باس کړل چې رب الله په وچ شکال ختمي کې له موضوع نه فارغي کې نو موضوع مبارکي درې قول دي بعض خلک وي د اصول فقه موضوع احکام دي بعض خلک وي دلایل دي او صحیح رائے دا چې د اصول فقه موضوع احکام او دلایل دواړه دي نو به یو مشهور قاعده د په توضیح کې ذکر ده قاعده دا او قانون دا ده چې تعدد د موضوع دلالت کوي په تعدد د علوم باندې کله چې موضوع متعدد علوم هم سي دلته چې ته صحیح قول لاره چې موضوع د اصول فقه ادله او احکام دي نو دا هم متعدد شو په کار دار چې علم هم شي متعدد شي په سوال پوه شو جواب دار دا مسله هم دغه شان د چې تعدد د علوم راشي د موضوع راشي تعدد سره چام راځي د علوم خدا الله چې تعدد د موضوع ذاتی یعنی موضوع دوا اجزای او دواړه غیر وی ذاتن دی ول جدای نبی تعدد د موضوع څخه غواړي تعدد د علوم غواړي بدلته چې کوم د ادله او احکام اگر کا اعتباری کې فرق دی خو ذاتن دواړو کې فرق نشته یو شی دی ولی ادله د اثبات نه دی او احکام هم د چا نه دی اثبات دی دواړو کې اثبات ملحوظ دی خو په ادله کې من حيث المثبت د اثبات د مثبت په طریقه باندې یعنی هغه اثبات چې مثبت دی ثابتون کې دی ادله کنه او احکامو کې مثبت دی هغه ثابتيږي دې مسله پوه شو نو په ادله او په احکامو کې کوم تغایر دی نه تغایر ذاتی نه دی دواړه د اثبات د قوی نه دي بلکې کوم تغایر دی دا اعتباری تغایر دی او دا څه فرق نه پرې باسي دا تعدد د علوم نه غواړي دا مشوره تعریف موضوع غرض حکم د اصول فقه د اصول فقه حکم دا فرض کفایي ده یو کس په خلکو کې دونه داسې موجوده لازمي دي چې هغه د احکامو د لوستلو قواعد پیژني طریقه د استنباط پیژني دا ولا لازمه ده فرض کفایي ده که یو نه ټول خلک ګناګار دي خو تاسو په هغه کسانو کې جوړیږي کوم چې استنباط احکام پیژني دا ځبدانه وي چې بس یو کس په کې پرشتره بس پورا ده یا مونږ یو کس یاد کړ بس پورا ده موږ هغه کسانو کې موږ رسول راغلي چې موږ ټول پیژنو لکه کوم کسان چې جنازې لاړ شي ټول به جنازه کوي اگر که جنازه فرض کفایي ده اصله کنه ده موږ هم راغلي چې موږ ټول زده کوو به ورپسې تدوین مسله ده د اصول فقه تدوین نو امام صاحب چې کوم احکام بیان کړي هغه سره قواعد هم دي د بغیر د قواعد څوک احکام نشي بیانول معلومیږي چې امام صاحب تدوین کړی دی علما فرمایي چې امام محمد صاحب امام یوسف صاحب دې کتابونه هم لیکلي خو هغه به ورکشوي دي باقاعده چې سلسله د دې شروع شول د امام شافعي صاحب نه شروع شول تدوین سلسله اب کتاب الام د امام کتاب الام د امام شافعي صاحب کتاب د دغه په مقدمه کې دې بیان کړی خجی شپږ شي نو شو کنه مرتبه پنځه وشو مرتبه پاتې ده د دې کتاب د دې فن مرتبه سره د دې وشي مرتبه د دغه د موضوع نه معلومیږي د دې موضوع ادله او احکام دي او ادله تاسو پیژنې کتاب الله دي سنت د اجماع او قیاس دي او احکام پیژنې لہذا کومه مرتبه چې د ادله او د احکام او د مقر دي فن هم ده اصول فقه هم ده مصنف حالات مختصر غونډه کیاوي مصنف محمد ابن عمر نوم دی کتاب باندې لیکل شوی دی محمد ابن عمر او کنیت د مصنف چې هغه ابو عبد الله دی او لقب حسام الدین اخسی کثی ورته ویل کیږي دا یو لقب فرغانه خار فرغانه کی ولقد اکسی کث ال د پیدا شوی د هغه اوسیدون کې ځکه ودته وي اکسی کثی هغه د منسوب دی
باقي تاسو کنیت او لقب پیژنئ هم توضیح کی تازه بم ویلی کا کنیت چې اب یا ابن بنت نسبت وشي ابو عبد الله ام عبد الله یا ابن عمر بنت عمر دا چې وای کنه دې ته ویل کیږي کنیت لقب چا دی ویل کیږي چې سړی ته د وسب د وجنه څنوم ورکړل شي هغه ته لقب ویل کیږي وسب د وجنه کا د مدح والے یو کده زم والے لکه عمش د مدح زم والے دی علامه دا مدح دی او چې نه د وسب د وجنه نوم ورکړل شي او نه د اب ته نسبت شوی او به متخلف نوم ولې هغه ته به اسم لقبی ویل هغه ته به عالم ویل کیږي مور بلار چول کوم نوم یې هجی د تاریخ پیدایش پته د نه لګی چې کله پیدا شوی موږ ټول ته تاریخ پیدایش پته نه لګی تاریخ وفات دا پیر بورزمانی وفات شوی او دویشتم ذیل قعده وا او شپږ سوه څلور څلوېښت تمه هجري وه 444 هجري وه 22 ذیقعده او د پیر ورځ وه پوه شولې هم مختصر غونډه کې حالات ته لږ راځي لږ پسې ورځو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نوم د الله باندې چې عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی کتابونو خلق چې کله شروع کوي بسم الله بیان کوي هلته مخکې نه کوله اوس یې کوه بسم الله یې ولې راوړله لکه قرآن کې راوړې ده بله وجه شته او که نه نبي علیه السلام وایي کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله فهو اقطع کم د شان والا کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي نو بېخیره یې ښه سر ته نه رسېږي سم نو ځکه مې دم بسم الله راوړه عام کتابونو والا بسم الله راوړي دایم وجه ده دلته به اعتراض وکړي چې لکه الحمد خلق راوړي کنه الحمد مبارک مدیس راغله دي کل امر ذی بال لم یبدا فیه بحمد الله راغله نو الحمد حدیث ته تقاضا کوي چې زمانه به شروع کېږي نبی علیہ السلام وی کم کار چې بغیر د الحمد نه شروع شي نو هغه به خیری بسم الله مبارک وی کم کار چې بسم الله نه غیر شروع شي هم به خیری خبره معنی پیږي کنه دلته تعارض را لکه ستاسو سوچ وي لکه کوم د بسم الله نه شروع کو الحمد شاده کیږي کو الحمد نه کو بسم الله شاده کیږي بس شرط عجیب کی داباس ده توضیح کیم ده شرط عجیب کی وای کنه ابتدا خو بسيط شه ده بسيط دیو نه کیږي یا به بسم الله نه کی یا به الحمد نه کی نبی ول شرط عجیب کیم جوابونه کړي توضیح کیم دي چې اصل کې بسم الله درې اقسام دی او ته بسم الله حقيقي ابتدا لپاره ابتدا درې اقسام دي ابتدای حقيقي او اضافي او عرفي حقيقي چاته ویل کیږي چې مقصود غیر مقصود دواړو باندې مقدم وي او مقصود معنا مسائل د کتاب غیر مقصود خطبه دواړو باندې مقدم وي او ابتدای اضافي چاته ویل کیږي بس چې په بعضو مقدم وي او په بعضو مؤخر وي ایته اضافي وي یعنی که یو ته نسبت کو باغی مقدم وي او بل ته نسبت کو باغی معنی هغه نه مؤخر وي ابتدای عرفي چاته ویل کیږي چې په مقصود مقدم وي ته ابتدای عرفي وي اگر کده غیر مقصود نه رستوي دا خبره ټولو ته یادي نو وی په بسم الله کې ابتدای حقيقي ده دا به الحمدلله مخکې راوړو عام کتابونو کې هم دغه شان کوي او بعد شو الحمد اگر زمون مصنف ذکر کړي بعد الحمدلله ها یعنی الحمد برای راست ذکر کړي بسم الله ته حمد ویلې دي خبره ته کوم ورسته نو نور کتابونو کې الحمد ذکر وی نو الحمد مبارک وی دا ابتدای اضافي ده شرط عجیب کې هم دغه شان دي یا وی دا ابتدای عرفي ده ابتدای اضافي ده بس په بعض مقدمه نه چې کوم باقی کتاب دی په بعض نه ده مقدمه بسم الله په اعتبار سره یا عرفي ده مقصود معنی مقدمه ده یا بعضی وی په دواړو کې عرفي ده مقصود معنی دواړه مقدم دي په دې مسله پوه شئ زمون کتاب بولای اما بعد حمد الله دا وی دا الله د حمد نه بس الحمد ویل ده الحمد نه دا ولی به مو په الحمد لله دنه یو مسله معلومی کې دا ترمذی باشي باندې دا کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دا تقیس درس ترمذی کې لیکلی هغه دا وایي چې بسم الله مبارک کوم حدیث راغلی
كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله امر غله بحمد الله امر غله بذكر الله امر غله صرف دا دوا یا درې الفاظ دي بلکې دوا نور دي 15 الفاظ سره دا حدیث نقل دي الته لیکلي چې 15 الفاظ سره نقل له خو غره حدیث یو دی راویانو الفاظ بدل کړي دي حدیث یو دی نو د سره دا اعتراض ټیک نه دی اعتراض علی چې دوا دي سونه یو مسلې بلکې بلې تعارض راشي تعارض د دوه حدیثونو ترمنځ راځي الته حدیث یو دی چې حدیث یو دی نو اعتراض راتلی شي نشي راتلی یو حدیث اصل کې نبی علیہ السلام لفظ داسې ذکر کړی چې هغه ار یو معنی کیږي بالفرض تقریبا وی لفظ د ذکر نبی علیہ السلام ذکر کړي کل امر ذی بال لم يبدا فيه بذكر الله ویل ذکر نشه معنی الحمد خسته هغه الحمد ذکر کړي کل امر ذی بال لم يبدا بحمد الله راوی ذکر کړي او چا ذکر نه بسم الله خسته او چا ذکر برای راز ذکر کړي او چا نور الفاظ دي مصداقات ذکر کړي دي بهرحال تعارض ال راتللو دا موږ چې کوم مقدمه ویل او تقسیم د بسم الله ابتدا وکړلو دا ال وکاو چې اعتراض صحیح شي او اعتراض ال صحیح کیږي چې تعارض صحیح شي او تعارض ال راځي کله کم از کم څو دي سنې دوا دا وادي شته نو لہذا تعارض نشته تعارض نشته نو سوال نشته نو دې سردردۍ د ضرورت نشته چې ابتدا دا اقسام دي او دا اقسام دي په دې به دي کنه اس خبره ختمه نو ځکه دا بعد الحمدلله وای څه مطلب بعد الحمدلله وای حمد نه د ذکر کړي به مو اما بعد الحمدلله دي کې د اشاره وکړه چې بسم الله کې حمد ده کنه بسم الله محمد ده دواړه یو شی دي ادا اعتراض څوک نه کوي چې بسم الله شروع کړه الحمد بعد شو نه بسم الله هم څه ده حمد ده اګه ته چې ذکر والا حدیث پاتې شنه بسم الله ذکر هم ده خبره به نه شو دا اعتراض وسره لې چې الحمد رستو کړه یا ذکر نه کړه رانه لا با بسم الله کې تاسو ته دا ترکیب معلوم دی حرف جر جاری مجرور متعلق دی اقراو وغیرہ یا ابتدائی پورې یا تصنیفی پورې او بسم الله لفظ د الله ذکر د شرط عظیم کې علماء نه کړی دا هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكماليه نبی ان شاء الله رستبیم وي رحمان کې الفاظ ډیر دي لہذا معنی به ډیر عام مهربانه دنیا کې مخیرت کې رحیم کې کم دي هغه مقابله کې خاص مهربانه اما بعد حمد الله نو ليس ورا شروع کې بلکې شان خبرې کوي صحیح ده کنه ختمو به ان شاء الله 2 میاشتو کې به ویو اگر پورا ټیم چې سبق وای کنه نو بس ډیر ویل کېږي اما په باره کې خلک بیان کوي چې دا یو لري راوړه مصنف وایي ځکه مصنف د نبی علیہ السلام تابعداري وکړه نبی علیہ السلام به د خطبونه بس مقصد کې شروع کوله اما به راوړله او نبی علیہ السلام مسل کې وی داوود علیہ السلام تابعداري کوله هغه شروع کړي و د خبره مخکې دا چانه کوله هغه به د خطبې نه پس اما راوړله او د داوود علیہ السلام مبارک الله قران کې فرمایي وفصل الخطاب اعطينا الحکمت وفصل الخطاب وې د فصل خطاب نام دام مراد دی دایم مصداق دیغه چې هغه به د خطبې نه پس اما راوړله او اما اصل کې څنګه نو باز خلک وای اما اصل کې ان ما ده ان ما نون به میم بدل شو او میم به میم کې مدغم شو اما د جوړ شو او به خدا د اما تردیدی په شکل باندې شو اما تردیدی پیژنې کنه هاذا لدو د اما زوج او فرد دا حالانکه دا اما تردیدی نه ده هغه په دوه شینو داخلي کې دوه متضاد باندې جمعان یا ارتفاعا متضاد وي دلته خدا نه ده نو دا غي سره د فرق د پاره فتح ورکړل نو اما دې جوړ شو او بعض خلک کوئی اما باصل کې مهما دي مهما ها چې دا کنه ها اخر را مقدمه کړل د قلب مکانی وکړو حمزه د میم ځله ویوړه هاي را مقدمه څنګه ده ما حمزه چې دا میم ځله راوړه او مimi هاي د میم ځله راوړه او مimi ده ها ځله ویوړه څه شو هم ما به میم کې مدغم شو هم ما شو او به خلاف القياس حمزه ها چې دا په حمزه بدل کړل نو څه شو اما او بعض خلک وایي چې نه ما دي دلته قلب مکانی وشو حمزه د میم جلا لاړه او میم د حمزه جلا نو ما شو میم کې مدغم شو اما شو او څلورم قول په ګډي رسان قول دی چې اما فاصل کې هم اما ده دې ته ضرورت دی چې ما ده او ما ده بعد حمد الله بعد
بس ته بل طرف روان